په فرانس کې په یو سوپر سٹور کې یو فرانسیسي جنۍ عربي جنۍ ته ووی د عربو یو ښځې ته ووی چې تاسو خپل دین خرڅ کړی دی او هغه دین درنه مونږ اخیستلی دی. نو اوس دا خبره ولا د فرانس یو انګریزي جنۍ یو مسلمان جنۍ له ولې وکړه؟ نو مکمل واقعیه در سره شریکه کوم. یو ډیره سبق آموز واقعیه ده او یقینا حقیقت هم دی. زمونږ د پاکستان ښځې چې کومې دي جنکۍ چې کومې دي دی چې کله بهر ملکونو ته لاړ شي نو جینس ته ډېر زیات خوشحالېږي، پین شرټ یې چولی وي او د انګریزانو غوندې ګرځېدل ته دی له مزه ورکوي. په فرانس کې سوپر سٹور سوپر مارکیټ کې یو کیشیره وه چې هغې بورکا چولی او مکمل حجاب یې کړی و. په کاونټر باندې ولاړه وه چې دې کې د عربو یو ښځه ورغه سودا یې اخیستلې وه، په کاونټر باندې خپله سودا کیښه هغې سکین کوله او دغه ټایم د عربو د ښځې ووي ځان سره لکه هغه کیشیر یې ته اورولو چې دا لکه دا وایي د پاکستان نه یا د مسلمانانې ښځې راشي وایي دلته یې بورکې اچولي وي، وایي مسله د دې حکومت لم جوړوي او دلته یې وایي بورکې اچولي حجابونه کوي. نو یس یې ځان لم ټینشن کتلی او دې حکومت لم ټینشن جوړوي. نو دا چې څنګه کیشیر یې اورېدلی دي نو هغې وله د خپل مخ نه حجاب داسې اوچت کړی دی چې زه نه د پاکستان یم نه د ایشین بلکې زه د فرانس یم او انګریزه یم. ما اوس اسلام قبول کړی دی او زه ډېر سټریکلی اسلام فالو کوم او دغه وجه ده چې تاسو خپل دین خرڅ کړی دی او دغه دین درنه مونږ واغېشتو. نو دا بالکل حقیقت خبره ده چې کله یو غیر مسلمان شي که نه هغه ډېر سټریکلی او ډېر ښه طریقې سره او ډېر زبردست طریقې سره اسلام فالو کوي. هغه د حرامو او د حلالو منځ کې تمیز چې کوم دی ډېر ښکلې طریقې سره کوي. مونځ خو هغه نه بیخي قضا کېږي نه، ستر پرده چې کوم دی هغه ډېر ښکلې طریقې سره کوي. نو دا واقع بالکل په حقیقت کې په فرانس کې په یو سوپر مارکیټ کې شوې وه چې د یو عربو ښځې له یو انګریزي ښځې زبردست جواب ورکو چې تاسو خپل دین خرڅ کړی دی او هغه دین درنه اوس مونږ اخیستلی دی. که چېرې مونږ نور هم داسې واقعیت وګورو دغه انګریزان خلک چې کوم دي دی زمونږ قرآن سټډي کوي، زمونږ قرآن کې چې کومې خبرې دي هغه مونږ نه کوو او هغه هغه یې فالو کوي لګیا دي. یو نوی مطلب غیر مسلم چې کله مسلمان شي که نه نو هغه قرآن داسې سټډي کوي او هغې کې چې څه لیکلي وي هغه ډېر ښکلې طریقې سره هغه فالو کوي. زمونږ د خوږ نبي سنت ډېر ښکلې طریقې سره فالو کوي. حرام حلالو کې تمیز هغه ډېر ښکلې طریقې سره کوي چې پته ولو لګي چې دا شی په اسلام کې حرام دی مړ به شي خو هغې له به ګوتې ونشي. او مونږ خلک چې کوم یو مونږ له دا دین ډېر په اسانه باندې الله پاک راکړی دی، دا راله ډېر په اسانه باندې ملو شوی دی. خو دې دین حاصلولو دپاره او دا دین دې دنیا ته راوستلو دپاره زمونږ خوږ نبي چې څومره تکالیف سره د صحابه کرامو برداشت کړي دي اب په تاریخ کې پراته دي مونږ یې سټډي کوو هم. خو چونکې ما تعالی خو فری میلاو دی که نه، ما تا خو ورپسې هېڅ قسم قرباني نه ده ورکړې، په میراث کې راته میلاو دی دا دین. شکر الحمدلله شکر پې وښکل پکار دی خو مونږ یې قدر نه کوو. افسوس خبره دا ده چې مونږ یې صحیح فالو کوو نه. چې کله مونږ دا دین صحیح طریقې سره فالو کو زمونږ زندګۍ کې چې کوم هغه چینجز دی هغه ډېر ښکلې طریقې سره مونږ له په نظر ښکاره شي. جي دا یو حقیقي واقعه شوې وه په فرانس کې د ثواب په نیت یې مخکې ملګرو له ورسوئ.